بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ راغلی وو د وډیګرام کم پخوانی جومات چې دی 1000 سال پرانا جومات چې کوم دی محمود غزنوي جومات زموږ سره دا وخت ناست دی اپرین صاحب چې د دې ځای انچارج دی. نو دنه به معلومات د دې عقله الو چې د متلک تاریخ باندې لږ روشنی واچوي. حاجي اپرین صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اپرین دی، تعلق مې د وډیګرام سره دی. د تاریخ په حواله باندې به زه تاسو له پوره معلومات درکړم. د نن نه 3000 کاله مخکې دلته ایرانیان پاتې شي. تقریبا 400 کاله حکومت یې کړی، یوازې په سوات نه په پوره علاقه، ځکه چې د دې نه مخکې برصغیر و. د مذهب په دغه باندې هغه مشهور تشپرست ورته به سجدې کولې. بیا به تاسو د سکندر اعظم نوم اورېدلی. سکندر اعظم چې دی دا د یونان سره تعلق ساتي او دا د یو باچا زوی دی. خو کله چې هغه د 11 کالو نه لاول تربیت یې کو د تورې وهلو، بیا د نیزي بازۍ، بیا یو پلار داسې اس ساتلی چې د اوسنو اسونه مختلف و، سپه ډېر بد شکل، ډېر طاقتور، ډېر وفادار. خو هر ورځ به یې پلار ته ویل زه پرې اس سوارلي کوم. پلار به یې ورته دا به دې خوب کړي. د یو ورځ نه یو ورځ که سکندر اعظم شاکه پلار یې شو، خو اس ته ختلی دی، دی قابو کړی. کله چې هغه 30 کالو ته ورسېدو نو هغه دې طرف ته توجه وکړه. هغه د یونان نه روان شوی دی په 326 کې په قاب نیم کې. په هغې وخت کې 45,000 پوځ چې دی نو دا کافي پوځ و. هغه د افغانستان په لار راغلی دی. کله چې باجوړ ته داخل شي نو په 2 حصې کې پوځ تقسیم کړی دی. یوه حصه پوځ چې دی پرنډۍ، پېښور، مردان دې علاقو ته تللی. یوه حصه چې کله چکدرې ته رسېدلی نو سوات ته داخل شي. خو په دې کې مخامخ دومره جنګ شی چې د دې اډو حد نشته. ښځې، بچي، قتلان، خونرازي پکې ډېره شي ده. یا میاشت جنګ شی، 40 جنګ شی، مکمل دا علاقې چې دي د ایرانیان نه یې پاکې کړي دي. څه پوځیان ورسره لاړو مړه شو، څه ژوندي پاتې دي. په اخره کې په خپله هم زخمي شوی ده، اس هم زخمي شوی. هغه د دې ځای نه په زخمي حالات کې روان شوی دی د بونیر د علم په علاقه. کله چې سیند پنجاب ته رسېدلی نو هلته یې اس مړ شوی دی. بیا یې وله قبر کنلی ښخ کړی دی. یو څو ورځې قبر ته ناسته جړلې وته. خو په څه ټایم کې په سیند پنجاب کې روبوقات هم راغلی و چې کوم ژوندي پوځیان د ده سره پاتې شوي وو او دله د سکو اوبه راوړې نو دی دونه په غوسه کې و چې توره یې خلاصه کړه، لوښی یې مات کړو. د هغو دا یقین واخیسته چې دی نور قتلان کوي، خونرازي کوي. وی ته نور د دې قتلانو د خونرازۍ نه بس که د دې څه فایده نشته. خو لوښی هغه په دې انداز مات کړو چې یوازې به اوبه څښم، تاسو به څښئ. نو پخوا خو ساده ژوند و. اوس زمانه چې ده هغه ډیجیټل ده. پخوا به خلکو سفر کوي یا پیاده یا په اوښانو یا په اسونو. په 2-3 میاشتې کې په زخمي حالات کې رسېدلی عراق ته. هلته وفات راغلی او نن سبا یې روضه په مصر کې ده. یو ځل دا علاقې چې دي دا دوباره خوشې پاتې شو. د دې اوازه لاړه انډیا ته او چین ته او نیپال ته. څه په کم تعداد کې دلته لږ له خلک رامات شو او ځان له یو پیر و. لکه څنګه چې زموږ په تبلیغ کې امیر ګرځي، اما مسلمانانو ته دعوت ورکوي، جومات ته ربلي دین خبرې کوي. ده دغه شان د هغو یو پیر و، هغه به د پوجا دغه بیانو او دې طرف ته به یې خلک رابلو چې چا به ترې انکار کوو نو سخت به یې سزا ورکوو. یو ځل دا علاقې چې دي دا د بود مذهب والا په ولقه کې راغلی، هغو پې ځان یو راج چالو کړو. خصوصا بیا چې د دې اوازه لاړه افغانستان ته او خاص کر بیا سلطان محمود غزنوي ته، 1000 کاله بعد هغه تیاری وکړه او دې طرف ته توجه وکړه. نه هغه حملې کړي دي 17. د هغه دا کار و چې کوم ځای به بود مذهب والا هم دا به وهل. داسې اورم چې هغه د ډیلي پورې هم تللی. د دې شاته د دې کوډګۍ نه دې قلعه ته 10 منټو لار ختلې. بره دا قلعه چې دی دا هم 3000 کاله پخوانی دی. دا هم د راجاګیرا هغه باچای تخت دی. راجاګیرا چې دی دا هم ډېر طاقتور هندو و. دی په مال هم برابر و، په پوځ هم برابر و. اوس سره دی هار ته تیار نه و. خو کله چې سلطان محمود غزنوي په لاوله پیر راغلی نو هم ناکامیابه شوی. په دویمه پیره چې راغلی هم ناکامیابه شو. خو د دې ځینې ځای په مختلف ځایونو کې حملې کوي. کله چې دی ډېر زیات په توروالو کې ستړی شوی دی، واپس تللی افغانستان ته او هلته یې د ارام دپاره ډډه اچولې ده. نو کله چې دی په خوب ورغلی نو په خوب کې څوک زور شوي دی چې داسې په تنبو کې یو ینګ کس ناست دی د قرآن تلاوت کوي ډیوې ته. تاسو به ولګئ دی به د پوځ کمانډر کوي. الو به تاسو راجاګیرا وهئ او فتح حاصلې که دی پکې نه ناممکنه ده. هغه مشهور دی په غازي بابا، خپل نوم یې دی پیر خوشحال. کله چې دی د پوځ کمانډر کو په پوره لښکر را روان شو نو ده د ځان سره اسونه هم روان کړي. اسونه یې د دې لپاره روان کړي چې کله ته اسونه تږي کې
نو دا د پانجې مانجې وویل او بو کنیکشن معلوم کړي چې کله یې کنیکشن معلوم کړی دی نو په راجاګیرا پسې یې کټ کړی دی چې څنګه یې کټ کړی نو مخ ته تور جنګ چالو شي په دې جنګ کې د راجاګیرا سره دوه تیره بو شټاک و خو جنګ چالو دی بیا که ستاسو خیال نه په دې جنګ کې و چې څوک په تېښته کې بریالي شي دي نو هغه بره کالم بحرین دې ته هم خلک تښتېدلی په دې کې ځینې کوستاني راشي نو راجاګیرا ته وایي دا زمونږ نیکه دی کله چې پیر خوشحال تور واله نو په هغه وخت کې یو غیردینه زنانه ولاړه ویله سړي ته وګوره په ده پورې سر نشي توره وایي نو دی بیا دقه ځای راولېدلی په دې جومات کې زما سه 28 سالو شو پوخا دا روډ موډ چې دی دم کچو ګټې مټې به دې مونږ په لاس ګزارلې اوس چې تاسو ته دا کورونه په نظر ښکاري پوخا دلته یو کور په دوربین کې هم نه ښکارل اوس چې تاسو واپسې کوزېږئ نو ګس لاسته به یو بل شی دوم راشي د هغې نه هم چې دیوال چاپېره 3 خونان په ولاړ دي هغه هم مشهور دی په کانډر شي کانډر شي دوم دي سړی لکه زمونږ د 71 د 65 جنګونه شي د انډیا سره دا یو غشو لیندواله پرچم مال سره کته چې ورسېد پیر خوشحال لفظو په خپله وینې چې وره پې لګېدلی پاسه پې ټیم لګېدلی خو صرف هغه ته نه ده په پورې مقربه کې چې وګورې یو ګور خو نه به ته په نظر راشي او ون دیوال به د چاپېره دی سر دی ماشاءالله تاسو خو پړنې والی لاندې د پاک آرمي والا بورډ به یې پړاو کړی حکیم منصور چې دی دا د سلطان محمود غزنوي وراره دی دا د پېښور یو ګورنر هم پاتې شي هغه بیا اطلاع کړې ده نورګودین ته چې ته راشه دا جومات تعمیر کړه دا بیا راغلی هغه تعمیر کړی خو د هغې نه وروستو دا د خټې د ګټې او امبار ولاړ و ډېرکې دا چا نه پېنچه جومات دی خو کله چې په دې کې د لاس امره ګټه بیا موندې شوه په 1984 کې په هغې باندې په عربۍ لیکلي دی کې جومات دی نو دا زمونږ د ایټالي میشه ولرلو د 1950 نه کودایي شروع کړه د 1999 پورې په اخر کې کودایي کړې 2006 پورې چا چې دا را دریاب کړی د هغه نوم دی ډاکټر شراتو د هغې نه پورې دا بیلډینګ چې په نظر ښکاري کله چې په سوات کې حالات خراب و په 2007 کې اټ کې نو دا جمال سکول و ورپسې یونیورسټي شوه زمونږ پاک آرمي والا په 2010 کې تر ته توجه وکړه خپل کرنګونه یې راوستل یو خلاړه موله بله ورتیا کوله لاندې دا روډ جوړ کړو پارکینګ جوړ کړو لیټرین جوړ کړو ټوټې ولګولې خو 1000 کاله بعد چې نه مانځه ته یې مخه کړه د وړوکي اختر مونځ یې وکړو د لوی وکړو 3 مونځونه یې پکې نور وکړل نن سبا چې دی شمال پاکستان کې سبسې پرانا مسجد څه د پاسه 1000 کاله کېږي په 1048 49 پکې درب شي په اخر کې به زه د خپل طرفه دا پیغام ورکړم چې زما د پښتو ژبه چې وایي که هغه په یورپ کې دی که په ایشیا کې که داخلي دی که خارجي دی زه ته دا پیغام ورکوم چې راشئ سوات ته چکر راولګوئ سوات ته چې کوم خدای قدرتي اوسونه ورکړی دا د سویټزرلینډ نه کم نه دی دا شنه شنه دنګ دنګ غرونه وګورئ د واورې سیندونه وکئ د سیندونه وکئ بیا ورته د کالام وکئ د بحرین وکئ د ملم جبې وکئ د مرغوزار وکئ په اخر کې ورته بیا هم راشئ وډیګرام ته په وډیګرام کې به د سلطان محمود غزنوي تاریخ نه ځان خبر کوي دا د پیکنیک زیم دی د سیل زیم دی یو 2 رکعته نفل به وکوږئ په علم کې اضافه هم راشي یقینا چې موږ ته اسلام په خو کې میلاو شي دې خلکو نه به سرونه تلي یو ځل د خپل طرفه هم چې دا زوړ تاریخ را ژوندی کوم دا بیا ډېره ښایي د نثار ډېره شکریا ادا کوم چې دی د قمبر نه راغی دونه قیمتي وخت ځای وکړو وډیګرام ته راغی د سلطان محمود غزنوي تاریخ نه ځان خبر کو په اخر کې دا وایم چې د هر ځای خوندونه په خپل ځای خو د دې خوندونه به په یو په دوی د هغې وجه دا ده چې د دې کې 3 صدۍ تېرې شي زه د حکومت ته دا سوال کوم چې دوی راشي په دې کې سکارو کې 3.5 کاله د دې تقریبا کېږي چې د دې انتقال شي د دې مځکې نو زه ته دایم چې په دې کې سکارونه وکړي کارونه یې دا دي چې دې ته کنټه تار ولګئ دې ته ګیټ ولګئ دې ته د هغې قلا پورې لارې برابر کړي دې ته د اوبو سیسټم وکړي دې ته د رڼا سیسټم وکړي یقینا چې دې ته لوکل خلک ایجوکیشن والا ټوریزم والا د حد نه بهر راځي د حکومت په هم پیدا او زمونږ به هم پیدا په دې اخر کې به ستاسو بیا یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې ډېره مننه تhank you مهرباني د دغه چې دی د بره راجاګیرا چې دی جي نو دوی به دغه ولې بار بار د شکست او دغه به ورته ولې دغه کېدو اونچوالي په وجه دا د چتوالي په وجه که ستاسو خیال نه لکه پخوا د وډیګرام داخلي چې دی هم جبه وه په یوه ګټه یې راوړې دا راچت شوی که ستاسو خیال نه پخوا به نومونه چینج کېدل لاول صوبه سرحد و بیا پښتونخوا شوه اوس هم زه دا وایم چې د 3 کلي نومونه چې دي دا اوس هم په زور ټارګېټ چلېږي بلکل وډي چې دی دا هم میندو دی ګوګو میندو دی بلوم میندو دی په دې کې چینج نه دی راغلی زه دا وایم چې لاول خو دا حکومت له دا پکار دی چې یاره زه درته خپله ذاتي خبره کوم
چې یاره په دې کې زما 30 کال وشو اه. ما ته پکې سپورټ میلاو نشو زه یو پښتون رور لا خدمت او د خپل طرفه د خدمت ته طرفه اه. یو نوم جوړوم اه. چې زم په دې خپل دا کې یو رول ادا کوم بالکل بالکل او ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره مننه ډیره مهرباني